قرآن چې دی قرآن سره لیونی سمیږي. قرآن سره سړی لیونی کیږي نه بلکې قرآن سره خو لیونی سمیږي. بازار دی په بازار کې لیونی روان دی کنزل کوي بدې ردې وي ورپسې خلق هم روان دی. اکثر بازار کې چې تاسو لیونی وینئ که نه دا مخې ته رواني کنزل کې نوجوانان خلق دا ورپسې رواني. نو په بازار کې لیونی روان دی کنزل کوي بدې ردې وي خلق ورپسې دی شور شروع دی. په دې کې عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ هغه دا لیونی ولده لاړ لیونی د مټ نه ونیسه او په غوږ کې ورته سوي بس چې په غوږ کې ورته خبره وکړه چې یو دم لیونی هغه جګ جوړ شو روغ جوړ شو کنزل ارسۍ نه بس کړ. شور چې دی هغه ښه زیات شو وی پیدایشي لیونی و. عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ ورته په غوږ کې څه خبره وکړه او لیونی چې دی هغه جګ جوړ شو. خبره لاړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام خواته. نبی علیہ الصلوۃ والسلام عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ راوغوښته چې ابن مسعوده پیدایشي لیونی و. خلق وی چې ابن مسعود ورته خبره کړې ده په غوږ کې ته ووایه تا ورته څه ویل دي. عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ ویل ای د الله رسوله ما خو ورته نور هیڅ هم نه دي ویلي خو ما ورته په غوږ کې صرف دا آیات تلاوت کړلی چې افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. صرف د دې آیات تلاوت مې کړی دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې واوره ابن مسعوده لو ان موقنا کچرتا یو کس دا آیات هغه په یقین سره ووایي او خلقو هغه ته لاره بنده کړې وي او کچرته په دې لاره کې غر هم راغلی وي نو دا غر به د لارې نه لړ شي د ته به لاره بلکل ازاده پاتې شي. دا د آیات دومره عظمت دی. نو دا هغه لیونی و چې د هغه په غوږ کې قرآن ولوستلی شو لیونی په هغې سره سم شو. نو په قرآن باندې هغه لیونی سمیږي په قرآن باندې سم نه لیونی کیږي دا به نه لیونی کیږي.